د خیبر ضلع په دریوړو تحصیلونو په بیلابیلو ځایونو کې د شتمن خلکو او د ضلعي انتظامیې په مرسته افطار دسترخوانونه لګولې شي چې پکې زیاتره برخه شتمن خلک او تاجران ادا کوي ولې په دې کې مسافر ځایي پاتې شوي دکانداران او د لرې علاقو خلک روژه ماتې کوي. د دې حوالې سره سنو پښتونخوا ته په تاریخي جمرود باب خیبر باندې لګولې شوي د افطار دسترخوان انتظامیې وویل ما نوم کشف اقبال ده، زه د انجمن تاجران جمرود بازار صدر یم. روژه ماتي کې چلوي چې موږ سره چاول دي، قورمه ده، چاول قورمه چې کوم دي، بیا چې کوم دي د الو غوښه راوځي، چکني ده ورسره، پکوړې دي ورسره، کجور دي ورسره. نو الحمدلله په دې کې د موږ سره سه مخیر ده چې هغه تقریبا فول منت لپاره یو د چې کوم دی فول منل موږ سره فول یو میشه چلوي او په دې کې چې کوم یو بل مخیر حضرات دی چې هغه موږ سره د 14 دین لپاره اخیری 14 دین لپاره موږ سره یو دیګ او سره چې کوم دی کنه هغه د دوه ګونو قورمه هغه روانه چلیږي سره. نو په کې موږ سره یو کس چې کوم دی منډه وله هغه چې کوم روټي راوړي نو هغه موږ ته روټي ته نور خوړل هغه ورڅو روټي ته راخلو کله 50 کله 60 کله 70 کله 100 روټي کنه. زاهد افریدی یو سوشل ورکر یم دغه علاقې جمرود. دا دسترخوان چې کوم شروع دی د انجمن تاجران جمرود صدر و د کابینه طرف نه چې کوم پولیټیکل ډسټریکټ ایڈمنسټریشن دی هغه طرف شروع دی یو ښه اقدام دی. دا د موږ سره انټرنیشنل روډ دی د تورخمه پرې دغه پرې خلپی سي نو په دغه روډ باندې دلته د دسترخوان په دروجه کې د ځکه ضروري چې دلته خل مسافر دي ګاډیو والے لري زوین الله چې لکه څنګه صدر څخه خبره وکړه د دلته څخه خل پاتې شي چې لري علاقو والے دکانداران دي او غریب خلک دي. نو دا یو ښه قدم دی د چینچو والا راشي ډرایوران وي ښه قدم دی په کار دی چې ان شاء الله دا د اختره پورې وچلیږي. امید هم دی چې اختره پورې ان شاء الله چلیږي. ملمستیا قبایلی روایات دي او دا دسترخوانونه هم د دې روایتو حصہ ده. په دې دسترخوانونو باندې د روژه ماتي په وخت کې د ملک او قوم د خوشحالۍ او د سوکالۍ لپاره خصوصي دواګانې هم کولی شي. محمد الله خان افریدي، سنو پښتونخوا، خیبر.